د ورور د مانځه متعلق څه سوالات کړي دي. اول سوال دا دی چې د مونځ قضا شته او کنه. دویم قضا په کم ټایم کې ده. دریم ډیر مونځونه د یو انسان نه قضا شوي دی به څنګه راګرځي. څلورم دا چې په سفر کې مونځ قضا شوی دی د هغې قضا به څنګه وي. اوله خبره خدا ده چې د مونځ پرېښودل بغیر د عذر نه دا ډیره لویه سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم انسان بغیر د عذر نه مونځ پرېښود او قضا یې کو، الله تبارک وتعالی د دې انسان نوم د جهنم په دروازه ولیکي. دویم روایت کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن مونځ پرېښود د کفر وکړو. دیو جن بعض علما فرمایي چې چا قصدن مونځ پرېښود دی به ایمان دوباره راوړي او نکاح به هم تازه کوي. خو اکثر علما او زمون احناف زمون مذهب باندې دی روایت مطلب دا دی چې دی کافر نه دی، خود د قصدن چې مونځ پرېښود د کار د کافر وکړو. یعنی دا د مسلمان شان نه دی چې دی بغیر د عذره مونځ پرېږدي. نو د فرض مونځ معافي نشته دی. فرض په معنا لازم سره دا لازمي د دې معافي انسان ته نه کیږي. یو سړی د راپاسې د مونځونه قضا کړي دي او الله تبارک وتعالی ته توبه وستا وای جړل فریاد وکړو، د تهجد په ټیم کې فریاد وکړو وای جړل، نو آیا د تر مونځونه معاف شو؟ نه مونځونه ورته معاف نه شو، د دې به قضا راګرځي. الله ته به توبه د کمی خبرې وباسي، توبه به د دې خبرې وباسي چې الله دا مونځ مې په ټایم باندې کړی نه دی، د دې راته معافي وکړي. نور مونځ معاف کېږي، فرض نه، دا به ضرور دی قضا راګرځي. نو قصدن مونځ پرېښودل خو ډېره لویه ګناه ده. خو بیا هم انسان دی عاجز دی، بعضې اوقاتو کې انسان بیمار وي یا پې بیهوشي راشي یا وده شي، دومره څه مسله دته جوړه شي چې هغه مونځ ترې نه پاتې شي. نو حدیث مبارک کې راځي، بخاری شریف حدیث مبارک ته وی من نسی صلاته او نام عنها نو فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای یو سړی دی داغه نه مونځ زیر شو یا اوده شو، پوه نه شو، بس اوده پاتې شو، نو فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دې کفاره دا ده چې کله دته د مونځ رایات شو چې دې د مونځ وکړي، د دې کفاره دا ده. نو د مونځ کفاره د مونځ قضا شته دی، فرض مونځ اسنه معاف کیږي. خاصو مونځونه به د قضا راګرځي. د سو مونځونو قضا ده، نو د شپږو مونځونو قضا ده. پنځه خو دا فرض مونځونه دي او یو ویتر دی، د ویترو قضا هم ده. نو د شپږو منځونو قضا به انسان راګرځي چې کله د قضا شوي منځونه راګرځي. د سنتو قضا نشته دی، د فرض قضا ده او د ماخستن مانځه کې چې کم ویتر دي 3 رکعاته د دې قضا ده. نو د دې به انسان قضا راګرځي. باقي قضا په کم ټایم کې ده، په کم ټایم کې کیږي، په کم ټایم کې نه کیږي. نو قضا شوی منځ په هر ټایم کې کیږي سوا د 3 وختونو نه. د نور راختو په ټایم کې او د نور د پریوتو په ټایم کې او چې کله نور بالکل د اسمان په منځ باندې ودرېږي. دا 3 مکروه اوقات دي، په دې کې قضا شوی منځ نه کیږي. د دې نه ما سوا هر ټایم کې قضا منځ ادا کیږي. د قضا منځ نیت، د قضا منځ نیت بس دغه نیت ته چې دی به دا وایي چې د مثال په تور د سحر مونځ ته قضا شوی دی، دی به وایي چې د سحر قضا مونځ ادا کوم. څنګه به یې کوي؟ څنګه چې عام ادا مونځ خلک کوي. کو 4 رکعاته هغه به 4 رکعاته کوي، کو 2 رکعاته هغه به 2 رکعاته کوي، او کو 3 رکعاته هغه به 3 رکعاته کوي. څنګه چې ادا مونځ دی دک رنګ دی به قضا کوي. خدای یو انسان نه ډېر مونځونه قضا شوي دي، نو د هغې قضا به څنګه راګرځي؟ نو د هغې طریقه دا ده چې دی به خپله تخمینه اندازه به دی واخلي.
مثال په تور د 30 کاله عمر دی، نو دی به وګوري چې په دې 30 کالو کې به زمانه 100 کاله منځونه قضا شوي، ځان له به یو غالبه اندازه ولګوي. نو دی دا و چې په دې 30 کالو کې زمانه 15 کاله منځونه قضا شوي دي. اول خو خپل وخت د بلوغ معلوم کی. مثال په تور دی په 12 کال باندې بالغ شوی دی او عمر 30 کاله دی، نو دی به د 12 کالو نه په دې خوا اندازه واخلي چې زه بالغ شم، د هغې نه په دې خوا زمانه به څومره منځونه قضا شوي. نو د اندازه واخسته چې زمانه به کم از کم 15 کاله منځونه قضا شوي. نو خیر دی یو میاشت د دې په دې سیوا ولګوي، زیات دې ولګوي، او بیا دې د دې منځونو قضا شروع کړي او په ترتیب سره دې قضا راګرځي. د ورځې به 6 منځونه حساب کړي د ویترو سره او قضا به راګرځي په ترتیب سره، د سحر منځ، بیا د ماسپښین، بیا د مازدیګر، بیا د ماښام، بیا د ماخوستن، په دې طریقه باندې. داسې هم کولی شي چې لومبې د سحر منځونو ټول قضا راوګرځي، بیا د ماسپښین، بیا د مازدیګر، او داسې هم کولی شي چې یو راګرځي، ماسپښین هم، سحر هم، ماسپښین هم، مازدیګر هم، ماښام هم. داسې نیت په څنګه کې چې ډېر شي منځونه دنه قضا شوي دي، نو دی به داسې وي چیرې په هغې قضا شوو منځونو کې د سحر قضا لومبې منځ کوم، دا رنګې دویم منځ کوم، دریم منځ کوم، بس داسې دی یادوي چې په قضا شوو منځونو کې یو منځ کوم، خو دا تعداد پکې نه یاد، لومبې، دویم، دریم هم څه خبره نشته، خو په قضا شوو منځونو کې د سحر منځ کوم، د ماسپښین کوم، د مازدیګر کوم، د ماښام کوم، داسې بس دغه نیت دی. په یو وخت کې ډیر منځونه هم قضا راګرځولی شي او په ورځ کې یو هم راګرځولی شي. خو لنډه اسانه طریقه دا ده چې د هر منځ سره یو منځ قضا راګرځوي. چې کله د سهار منځ کوي نو یو د سره قضا راوګرځوي، ماسپښین منځ کوي یو د سره قضا د ماسپښین راوګرځوي، د مازدیګر منځ کوي یو د سره د مازدیګر قضا راوګرځوي. په دې طریقه باندې یو منځ سره د یو قضا راګرځوي. بعضې خلک قضا شوي منځونه پې ډېر شوي او دی چې راشي نفل کوي. بیا د نفلونه بهتر دا ده چې ته په دغه ټیم کې قضا منځ وکړې. نفل خو زیاتي شی دی، که ودې کړه ثواب برته میلاو شي، که ودې نه کړه ګناه یې نشته. خو دا قضا شوی منځ ستا په ذمه دی، که ودې نه کړو ګناهګار یې. نو ښه طریقه دا ده چې د هر منځ سره یو قضا منځ راګرځئ. مثال په طور کې 15 کاله منځونه قضا شوي دي، نو چې 15 کاله دی د هر منځ سره قضا شوی منځ راوګرځئ، منځونه به یې پوره شي. بله خبره دا چې په سفر کې منځ قضا شوی وي نو په حضر کې به هغه څنګه ادا کیږي. نو په سفر کې چې منځ قضا شوی وي نو سفر کې سفرانه منځ چې دی نو هغه د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته دي. نو که سفر کې منځ قضا شوی وي او د حضر تراغه موجود شو، خپل کلی تراغه او داغي قضا راګرځي، نو سفرانه قضا به راګرځي، یعنی د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته قضا راګرځي. او که په حضر کې ته منځ قضا شوی دی او د په سفر کې د هغې قضا راګرځي، نو په سفر کې به یې پوره راګرځي. نو د سفرانه منځ قضا په حضر کې به سفرانه راګرځي، او که د حضر منځ نه قضا شوی او په سفر کې راګرځي نو هغه به پوره راګرځي. امید دا دی دا یو څو مسلې وي چې په دې باندې به فویدلې د مانځو